من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. تیرہ جمعہ میں ویلو کہ حضرت آدم علیہ السلام رب العالمین دا اسمان نسرد خپلی بی بی را کوس کو د یو بل نډیر لری لری په دنیا کې په دې ځمکه کوس شو. آدم علیہ السلام په دې هندستان کې یو جزیره د سرندیپ وته وی هغې کې کوشو او بیبی حضرت حوا علیہ السلام په جده کې کوشوه. کمې جامې چې ځان نه تو کړې وې نو هغه پاڼې وې د جنت د بوټي سو کوئی چې د کدو بوټي یا هر یو چې دی د هغې پاڼې د ځان نه تو کړې وې او هغې کې د اسمان نه راکوشو. کوزېدو سره غمونه شروع شو. تیاره، غم، تکلیف، لوګه، ناره، تنده، یخني، ګرمي، دا ټول څیزونه په جنت کې نشته او دنیا کې شته. بل د یو بل نه لرې کوشو. آدم علیہ السلام هم څوک نه هېڅ نشته او بی بی حوا چې ده نه هغه هم څوک نه انسان سر نشته دی نو همدغه دوه کسه دي. الله ته جاړي او زاري کوي او دومره جړه او فریاد یې شروع کو چې روایاتو کې راځي د فرشتو پې رحم راغی. فرشتو الله ته سوال وکړه چې الله دا دوه کسان دي او الله تا خو د جنت نه ځکه چې د جنت نه یو سړی وباسي دنیا خو جیل دی. جنت کې خو هېڅ قسمه غم نشته دلته شته. هلته رودسمادي تکلیف نشته دلته شته. هلته خوراک مفت میلاویږي دلته به کر کرونده کې. هلته تیاره نشته دلته تیاره ده. هلته بسترې او خو خوشحالي ده او دلته هېڅ هم نشته ټول غم او تکلیف. په جړا سرو په دې هم چې دا څه په مصیبت کې مبتلا شم. بهترین ځای نه راووتم دا څه په غم واوړېدم او بیا په دې هم خفه و چې الله هم خفه شو که نه. دا خو چې الله راولېږل خو د غصې د وجې نه راولېږل. نو جړا او فریاد او زاري وي. فرشتو الله ته سوال کو چې الله په دې دواړو خو رحم وکړه او دویم د الله نه څه کلمات زده کړي وو. الله ورته په زړه کې اچولي وو چې دا وایه نو زه به رحم وکړم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا الله مونږ په ځان په زور زیاتې کړی. تا وی بوټي له ګوتې موړې مونږ یې وړل. اگر چې د شیطان د قسمونو د وجې د دې نه یېره وه خبره. فنسی ولم نجد له عزما. الله وی چې قرآن کې چې دی ورته شیطان قسمونه وخوړل چې ګورې زه درته رښتیا ویم دې بوټي له ګوتې یوسې د الله د هغه نوم او د قسم سره ته هغه خبره بلکل یېره شو چې مونږ الله منې کړي یو. عزم اراده نه وه خو بس یېره شوتې خبره. قسم یې ورته وخوړ چې ته قسم خو یې لیدې نو اورېدلې نو. بهر کیف یا الله مونږ په ځان زیاتې کړې دي. وان لم تغفر لنا وترحمنا. خدای که ته مونږ ونه بخې او الله که ته به مونږ رحم ونه کړې لنکونن من الخاسرین. پروردګاره مونږ به نورم تاوانیان شو. څه خو شو خو نور به هم شو. خسران او تاوان کې او مصیبت کې به الله پرېوځو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم دا دعا به کوله
او دا قرآن دعا دا او دا آدم علیہ السلام نا اللہ نقل کئی. نو چې سړی دا وایي چې یا الله ما په ځان زیاتې کړی دی، په دې الله ګوره ډېر زیات خوشحالېږي. اوس هم چې دنیا کې هم څوک چا سره زیاتې وکړي او دې ورشي او جرګې شروع شي او ننواتې شروع شي، نو سړي له نه نرمېږي. خو که دې ورغې او ده ورته دومره مو چې وروره بس ما زیاتې کړی دی، ما معاف کا، پټکې بیا معاف کوي. دا د دوه کسو روغه چې نه راځي که نه، نو دا هر یو ځان ته لوی وایي، یو هم ځان کمزوری نه ګڼي. یعنې که یو لږه اوږه ښکته کړه چې ما زیاتې کړی دی وروره ما معاف کا، اسم نشته. او الله ته چې دی دا ووایي چې الله ما زیاتې کړی دی، مغفرت او رحمت پروردگار ستا په اختیار کې دی، په دې الله خوشحالېږي. نبی علیہ السلام به یو مخصوص دعا کوله، رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا وانه لا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندك وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. دا به نبی علیہ السلام فرمایل، رب انی ظلمت نفسی، الله ما په ځان زیاتې کړی، ظلما کثیرا ډېر زیاتې مې کړی دی. نو نبی علیہ السلام خو په ځان زیاتې نه دی کړی، امت ته به یې اوروله چې داسې وایې په ځان مې زیاتې کړی ظلما کثیرا وانه لا یغفر الذنوب الا انت، یا الله ګناه بخنو والا بې ستانه بل څوک نشته. ورسونه د عجزې الفاظ شو، ګناه بخلو والا بې ستانه بل څوک نشته. فاغفر لی مغفرة من عندك، الله د خپل طرف نه را باندې بخشش را وروری او مې بخه، ته مې وبخې. وارحمني، او الله رحم را باندې وکې. انک انت الغفور الرحیم، الله بخونکې هم ته او رحم کوونکې هم ته. ګوره عاجزي پکې راځي چې توبه دی الله ته وویستله او عاجزۍ اظهار دی وکړه، بس یقین سره دا وګڼه چې الله به دې معاف کوي او بخي به دې. نو آدم علیہ السلام هم لویي ونه کړه، کبر یې ونه کړه. ربنا ظلمنا انفسنا، یا الله مونږ په ځان زیاتې کړی دی، فاغفر لنا فرحمنا، مونږ وبخه، په مونږ رحم وکړه. الله ته چې فإن لم تغفر لنا وترحم، که تا ونه بخلو تا رحم ونه کړه، لنکونن من الخاسرین، ډېر لوی تاوان کې به پرېوځو، تاوانیان به شي. دا دعا کول او جړل او بیبي حوا هم الله ته به جړا کول او جړل به دعا به کولې. او بل نه ډېر کافي لري دي که چېرته جده او چېرته هندوستان، یو بل پسې ګرځي څه ورته الله د لارې برابروي. د عرفات په دې لوی میدان کې یو بل سره میلاو شو، معرفت پیژنګلو یې په دغه لوی میدان کې راغله، یو بل یې وپېژندل، څه اطمینان حاصل شو. ځکه چې دوه کسه یو بل سره یو ځای په خوشحالۍ اوسېږي او یو بل نه جدا شي، جدایي لا مصیبت دی. بیا چې یو ځای شي جون شروع شو، دواړه یو ځای شو. خو چې یو ځای شو د الله ګوره دنیا د امتحان ځای دی. جنت کې خو ورته وي فکلا منها رغدا حیث شئتما، چې کوم ځای م خوښوي خوراک کوئ، کوم ځای چې م خوښوي. جنت ستاسو ځای دی. دنیا کې اوس دا قصې پسې نشته. خو چې څنګه ښځه خاوند سره میلو شو او د دواړو خپل جون یو ځای برابر شو، وی ځای اوس شابه خپل کاروبار شروع کې، ډوډۍ به اوس پکاري که ډوډۍ به څه کوم، یوازې د اونو په پاڼو خو ګزاره نه کېږي. الله ورته دې زمیندارۍ دا چلونه وښول، غنم دا تخم چا به کرې، دا پټۍ دی، دا سسکوره ده، او صیبه دا غوی دی، او دا غوا ده، او دا ورپسې یوې ده، دا بخور دی، تکړه شه اوس. هلته ما وي تیاره به خورئ او دلته به ځان له اوس پخپله پیدا کوئ. دا بیماری ده ردې دغه علاج د سپیرکی به خورئ، دا دارو درمل دي، تږې شوې دغه اوبه دي، دغه اوبه بس کې، دغه غوښه ده او دا ګډ او چیلی، دا به حلالې او دا به پخی، اور له به پوکي ورکې، محنت پکې اوس بغیر محنت نه کار نه کېږي. نو د دنیا دا ټول نظام ورته الله ښځې خاوند ته ښودنه شروع کړه، او بیا د دواړو اولاد هم شروع شو، بچیم پیدا کېدل شروع شو. زمونږ په عوامو کې یو غلطه خبره مشهوره ده، یو بچی به سار کېده یو ماښام. دا دروغ خبره غلطه ده. لکه د عام انسان چې څنګه اولاد کېږي، کال کې 9 میاشتې کې، دقسې به د آدم او د حوا د دواړو علیهم السلام اولاد به کېدل. صرف دومره و چې برغوني به کېدل، یو هلک او یو جینۍ. دا ولا الله یو خپل نظام برابر کړی چې یو ځل به 2 هلکان، یو هلک او یو جینۍ برغوني به پیدا کېدل. نو کار شروع شو، ګرونده شروع شوه، کوټه ځان له جوړه کې هغه شروع شوه، او ورسره پې بل هم یو شی لازم که. الله وی زما یو کور دی هغه جوړ کړئ. کم ځای جوړ کړو؟ ځای زه درته لاره ښیم. نو بیت الله لی راوستل. نو چې دا کم موجوده د بیت الله جوړ دی،
دا ځای ورته الله وښو وی دلته یو بیت الله جوړ کړي. د دې نه مخکې دا بیت الله فرشتو جوړ کړی و. فرشتې په اسمان کې اوسېدل. بره چې کله الله ځمکه پیدا کړه ځمکې ته فرشتې راکوزې کړې. بره به فرشتو په لوح محفوظ کې د الله عبادت کو چې ځمکه جوړه شوه راکوز شو یا الله مونږ له د عبادت یو ځای راکړه. د زمرودو په کاڼي کې یو بیت الله بالکل د زمرودو په کاڼي کې یو ښایسته ښکلی بیت الله هغه الله ورکړه. وی دا یو څه او چې دا کوم ځای اوس موجوده بیت الله پروت دی دقه ځای ورته الله وښو. دا ځای ورته الله وښو دلته کېدی. فرشتو هغه کېښود. وی طواف ته شروع چې کله فرشتو طواف شروع کړ عبادت یې شروع کړ بیا پیریان په مخ د ځمکه پیدا شو. هغې پیریانو فساد او جګړې جوړې کړې نو هغه بیت الله ته الله یوړو. هغه غونډ د زمرودو په کاڼي کې چې کوم بیت الله و پورته لاړ اسمان. چې آدم علیه السلام کله بیبي حوا راکوز شو وی بیت الله جوړ کړې. یا الله کوم ځای کې جوړ کړو؟ وی ځای نه ښه درته زه ښیم. جبریل علیه السلام راغی ځای ورته وښو دلته یې جوړه کړې. ښځې خاوند دواړه لګیا شو. ښځه ورسره په خپله خټې کوي بیبي حوا په خپله ورسره د غرونو نه کاڼي راوړي او آدم علیه السلام لګیا دی یو یو تیږې ږدي او بنیادونه کنی او بیبي ولا خټه ورکوي او بیت الله جوړ شو. جنت نه راغلی دي نیازبین لاسونه او په هغې لګیا دی کار شروع شو. چې د حجر اسود برابر شو آدم علیه السلام چې د جنت نه راتل نو 10 څیزونه یې ځان سره راوړي. په هغه 10 کې یو حجر اسود او دا تک سپینو اعلی مزیدار لکه د پیو په شان دی. نبی علیه السلام فرمایي وی حجر اسود د جنت کاڼی دی او دا اشد بیاضا من اللبن کان اشد بیاضا من اللبن دا د پیو نه زیات سپینو تک سپین خشته. سودته خطایا بنی آدم بنی آدم چې ګناهګار ته طواف کوي د دې انسان دا ګناه لکه د مقناطیس ځان ته راکاږي دې سره تور شوی او د انسان د سر عمره راکاڼی ښایسته ښکلې رڼا به یې کوله تک سپین مزیدار چې د جنت کاڼي وي او الله ورته خولي کې ځان سره یې یوسه او بیا د عبادت دپاره به یې ږدي نه به ډولې سونی. هغه حجر اسود یې راوړه او د بیت الله چې کوم مشرقي ګوټ دی په هغې کې کېښود. چې کله بیت الله شریف جوړ که نو د دروازې مبارکې سره یې خوا کې 2 رکعته نفل وکړل. اوس هم چې خلک طواف کوي 7 چکر یې ووالې. الله ورته ووایي چې دا حجر اسود د کوم ځای ولګه او دې نه شروع که تاویږه 7 چکر یې ووه 7 چکر یې ووالې. اوس څوک هم وي دروازې سره خوا کې 2 رکعته نفل وکړه. ښځې خاوند د دروازې سره خوا کې 2 رکعته نفل وکړه. اوس هم چې څومره خلک د بیت الله طواف کوي د حجر اسود نه شروع کړي 7 چکر په حجر اسود ختم کړي او بیا مقام ابراهیم ورته وایي دروازې والا طرف ته هغې سره یا د هغې نه شاته ودرېږي بیت الله ته مخکې 2 رکعته نفل کوي. فرشتو هم ورسره طواف کو. نو آدم علیه السلام د فرشتو نه تپوس وکړ وی دې طواف کې به څه وایو؟ تاسو څه وایه چې دا طواف کوئ؟ زه به څه وایم؟ وی مونږ خو د پخوا نه یو کلمه زده کړې ده او هغه وایو. هغه دا ده چې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. سبحان الله الله د هر عیب نه پاک دی. مونږ کې خو هر قسمه عیب شته او پر رب العالمین کې هیڅ قسمه عیب نشته. نه ستړي کېږي نه اوږې کېږي نه بیماریږي نه اوده کېږي نه ولا تکلیف راځي نه ولا مرګ راځي او نه ولا خوب راځي. دا د الله صفت. والحمدلله خشته چې ښکلې څومره صفتونه دي د دې ټولو مالک الله دی. ښکلې صفتونه چې تا ته کوم صفت خشته ښکاري دا په الله کې شته. سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله. د عبادت لایق بغیر د الله نه بل څوک نشته. والله اکبر الله ډېر لوی دی. وی مونږ خدا د الله نه زده کړي یو او چې د بیت الله طواف کوو دا وایو. آدم علیه السلام ورته وی یاره یو ټکې پکې زیات کې. وی هغه څه دی؟ وی هغه دا دی چې ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم.
او معنی هم درته وکم. لا حول ولا قوه، د شیطان نو د ګناه نه بچ کېدل او په عبادت طاقت، دا بې د الله نه نه کېږي. لا حول، نشته بچ کېدل د شیطان نه او د ګناه نه، بالکل ادې نه بچ کېدل نشته مگر د الله په ذات پتې بچ کېږي. ولا قوته، په عبادت طاقت دام د الله د ذات نه بغیر نه کېږي. هغه ذات چې ډېر لوی دی، ذات هم ډېر لوی دی او صفتونه هم ډېر ښایسته او ډېر مزېدار دی، وایي دا ورسره زیات دا کلمات چې دي دا ډېر بهتر دي. نبی علیہ السلام مبارک فرمایي وایي چې کوم انسان په یو مجلس کې ناسته وکړي او په هغې کې غیبت وکړي، په هغې کې دروغ وایي، په هغې کې ګناه وکړي او دا سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر وایي، وایي په دغه مجلس کې چې څومره ګناه کړي دا ټوله به ورته الله وبخي. او دا د فرشتو تسبیح ده، فرشتې د الله په نزد دا تسبیح وایي. او چې څوک زیات وایي، غریب یم فقیر یم، د روزه درک مې نه لګي، نو چې دا کلمات څومره زیات وایي هغه مره به الله مالداری. لا حول ولا قوة الا بالله. یو صحابي فرمای وی د نبی علیہ السلام سره شاته په څاروي ناستو او ما وی چې لا حول ولا قوة الا بالله. وی پیغمبر علیہ السلام دا کلمه واوریده، وی ما ته وی چې دا خو د جنت د خزانو خزانه ده. او لا حول ولا قوة الا بالله د درش پیتو بیمارو علاج دی. د څومره بیمارو علاج دی؟ درش پیتو. او په دې درش پیتو کې راکوټې بیماری دا ده چې هغه غم چې د هغې چاته پته نه لګي چې دا د څه د وجې نه راغلی دی، هغه غم چې د هغې سبب نه معلوم، دا پکې وړه بیماری ده.